څوک چې د دعا نه مخکې دا اسم اعظم ووایي، زما د الله پاک په ذات باندې قسم وي چې الله پاک به د انسان د دعا د قبلوي. دا قسم زه نه خورمه، دا قسم پیغمبر علیه صلات وسلام ښودلی دی. یو صحابي د دعا نه مخکې دا اسم اعظم ویلي، د پیغمبر علیه صلات وسلام قسم وخوړو، زما د الله پاک په ذات باندې قسم وي د دې سړي دعاګانې به الله پاک دا قبلوي. نو دا حدیث مبارکه دی، په خپل هم واورئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کوئ. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې یو سړی زما حدیث دا واوري او نورو خلکو سره یې شریک کړي، نورو خلکو ته یې ووایي، دا سړی د الله پاک تر و تازه ساتي. نو که تاسو دا غواړئ چې تاسو د تر و تازه یې همیشه لپاره د خوشحاله یې، نو دا د خپل ملګرو سره دا شیر کړئ، ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام دا حدیث دی. اسم اعظم طریقه به دا وي چې ما او تا به چارندام وکړو او د هغې نه بعد به 2 رکعته نفل وکړو او بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف ووایي، بیا به د هغې نه بعد دا اسم اعظم ووایو. نو که څوک د اسم اعظم یادولی نشي نو ځان ته دې ولیکي یا دې د موبایل نه سکرین شاټ والي، نو انشاءالله العزیز دا به ور یاد شي ورته. نو اسم اعظم دا دی: اللهم انی اسألک بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نو دا اسم اعظم د خپلو دعاګانو نه مخکې دا وایي او دغه شان د دعا نه بعد هم وایي او بیا درود شریف وایي. انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ استاسو څونه مسایل دي، که دا څوک د رشتې دپاره وایي، که څوک د کاروبار دپاره وایي، او که څوک د هر څه مسلې دپاره وایي، انشاءالله العزیز الله پاک به دا مسلې دا ټول حل کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.